بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وصفوته من عباده أجمعين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دنن محاضره چې دا هغه په یو اهم درینه موضوع ده، او هغه د الله تعالی د وجود په اثبات او د هغې نه پس د الله تعالی په وحدانیت او په توحید به خبره کېږي. اصل کې د الله رب العزت په وجود او د الله تعالی د اثبات متعلق خبره ځکه ضروري ده چې د انسان د افکارو او د انسان د تصوراتو تصحیح وشي، نو د ده د لاس او خپو د جوارحو نه هغه اعمال ظاهریږي چې کومه جذبې په زړه کې بچرې د زړه اصلاح نه شوی، د افکارو د تصوراتو اصلاح نه شوی، نو بیا به د ده د لاس او د خپو نه هغه اعمال وځي چې هغه د ده د زړه ترجماني کوي، غلط کارونه، غلطې خبرې. د دې وجه نه تاسو کتلی دي چې څونه مجددین چې دي، څونه مصلحین چې دي، هغوی اول د افکارو تصحیح کوي، د تصوراتو د تصحیح کوشش کوي، د زړه د تصحیح کوشش کوي. او حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی، بخاری شریف کې هم دا حدیث شته او مسلم شریف کې هم شته چې پیغمبر علیه السلام فرمایل: الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. چې د انسان په دې جسم کې یو ټوکړه ده، یو غوښه ده چې هغې ته زړه ویلی شي. که د زړه اصلاح وشوه نو د ټول بدن اصلاح به وشي، او چې کله زړه فاسد شي نو ټول بدن فاسد شو، ځکه زړه د انسان د بدن بادشاه دی. نو چې د بادشاه اصلاح وشوه په خپله رعیت اصلاح وشوه، او چې بادشاه فاسد شو نو رعیت به په خپله فاسدي. د دې وجه نه د زړه هدف چې دی هغه عقیده ده، او د جوارحو هدف چې دی هغه اعمال دي. او اول د زړه اصلاح ضروري ده، نو همدا وجه ده چې تمامو پیغمبرانو علیهم السلام د زړه د اصلاح کوشش کړی، د تصوراتو د اصلاح کوشش یې کړی، د افکارو د قیمو او د کیان یعنی د انسان د بنیاد د اصلاح کوشش یې کړی دی، او د هغې نه پسې عمل طرف ته چې دی دعوت ورکړی. نو زموږ نن والا درس چې دی هغه د الله تعالی د وجود په حوالې سره اثبات او د الله تعالی د وحدانیت په حوالې سره د اثبات متعلق دی. حقیقت دا دی چې د الله تعالی په وجود باندې دلایل بشماره دي، او کائنات کې هر یو څیز د الله رب العزت د وجود اقرار کوي. خپل الله تعالی په قرآن کې فرمایي: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. هر یو څیز د الله تسبیح وایي، که هغه حجر دی، که مدر دی، که شجر دی، هر یو څیز د الله تعالی په تسبیح کې رطب اللسان. او یو شاعر وایي: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هر یو څیز کې دلیل پروت دی چې الله تعالی واحد دی، وحده لا شریک. خو بیا ډېر عقلونه داسې دي چې هغه غافله دي، نو د دغې غافلو عقلونو ته د تنبیه کولو لپاره د الله تعالی په وجود باندې یو څو دلایل زه تاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د الله رب العزت په وجود باندې د دلایل چې دي دا په دوه قسمونه.
یو نقلی دلایل دي یو عقلي دلایل دي. مونږ به نقلی دلایل مقدم کو په عقلي دلایلو باندې، ځکه نقل اشرف دی د عقل په نسبت. نو په نقلي دلایلو کې ډېر دلایل د الله تعالی په وجود باندې دلالت کوي، خو حضرات محققینو درې قسمه دلایل په هغې کې چې کوم عمده دی هغه ذکر کړي چې دا درې دلایل داسې دي چې دا د الله تعالی په وجود باندې بالکل مبرهن دي، واضح دي. لومبنی دلیل چې هغې ته ویلی شي دلیل الخلق والانشاء، او د هغې دویم نوم دی دلیل الاختراع، او دویم دلیل چې د هغې نوم دی دلیل النظام یا دلیل الانفس، یا د هغې بل نوم هم دی لومبنی نوم یې دی دلیل النظام، دویم نوم دی دلیل الآفاق والانفس، او دریم نوم یې دی دلیل العنایت. دا د الله تعالی په وجود باندې دویم دلیل دی نقلي دلایلو کې. او دریم دلیل د الله تعالی په وجود باندې هغه دلیل الفطرت دی. نو زمونږ بحث به په دې مجلس کې د دې درې واړو دلایلو نه وي. اول به بحث کوو د دلیل الخلق والانشاء یعنی دلیل الاختراع نه، بیا به بحث کوو د الله تعالی په وجود باندې د دلیل النظام نه، یا د دلیل الآفاق والانفس نه، یا د دلیل العنایه نه، او دریم بحث به زمونږ وي د دلیل الفطرت متعلق. یا ساته د الله تعالی د وجود دا مسله دونه مبرهنه ده کنه چې کم پیغمبر راغلی دی تقریبا هغه ته ډېر کم د الله تعالی د وجود د اثبات خبره کړې، ځکه د الله تعالی وجود ارشا منلو، بلکې اکثر پیغمبران چې راغلي دي هغې د الله تعالی د وحدانیت طرف ته دعوت ورکړی. چنانچه د هر پیغمبر دا اواز وقولو لا اله الا الله تفلحو. اوس دا لا اله الا الله معنا څه ده؟ چې د الله وجود ومنې؟ نه، معنا یې دا ده چې الله تعالی وحده لا شریک ومنې. د الله وجود خو هسې منې، د دې نه انکار کول خو مکابره ده، بالکل کلم کلا عناد دی. نو د الله تعالی د وجود نه خو تاسو انکار نشئ کولی مشرکینو، خو د الله تعالی وحدانیت هم ومنئ. نو د هر پیغمبر دعوت لا اله الا الله طرف ته چې هغه د الله تعالی توحید طرف ته دعوت دی. ولې؟ ځکه چې د الله تعالی وجود په هر څه کې مبرهن دی او احیا دی. خو بیا هم داسې عقلونه شته چې هغه غافله دي، هغې ته ایتیست وایي، هغې ته کمیونست وایي، هغې ته خلقیان وایي، هغې ته دهریان وایي، چې هغه د دنیا هغه بېوقوفه قوم دی چې د هغې د الله تعالی د وجود انکار کوي. نو د هغوی عقلونو د غفلت نه د خوب نه د پاسولو لپاره یو څو تنبیحات ستاسو مخې ته ږدم. نو لومبنی دلیل پکې دلیل الخلق والانشاء دی، او الله رب العزت د دلیل الخلق والانشاء ذکر کړی دی. د دلیل الخلق والانشاء مطلب دا دی چې دا انسان د نشته الله تعالی شته کو، او دغه رنګې دا کائنات د نشته الله تعالی شته کو پیدا یې کو. نو دا دونه غټ کائنات او دا دغه شان انسان چې د نشته الله تعالی شته کو، چې اول دا نطفه واسخه اوبه وي، او د هغې نه پس بیا د وینې ټوکړه شوه، وینه ترې جوړه شوه، د وینې نه پس د غوښې ټوکړه شوه، د غوښې نه پس چې کوم دی د کې اعضا جوړ شو، او بیا نهه میاشتې مسلسل د مور په ګېډه کې و، دته به باقاعده خوراک میلاوېده، او خوراک به ورته میلاوېده، خو بول براز به د مور په ګېډه کې نه کول. تاسو ته معلومه ده چې کله ماشوم په دنیا کې یو ورځ خوراک وکړي نو بول براز کوي، لیکن دا ماشوم د مور په ګېډه کې نهه میاشتې و، او نهه میاشتې ورته خوراک میلاوېده، لیکن بول براز بوله نه ورتلل، بول براز به یې نه کولو. دغه رنګې حساب یې اخسته، دغه رنګې تربیت ته د مور په ګېډه کې دننه چې کوم دی کېده. همدا وجه ده چې څنګه راپاسي نو د دنیا ته راشي، او څنګه راپاسي نو د ټول نه مخکې چې الله تعالی ورته کم تربیت ورکړي هغې موافق چې دی خوراک په خوله کې اچوي، او په لاسو باندې څیزونه راخلي، په خپو باندې د ګرځېدو کوشش څه وخت موده پس کوي. دا تمام تربیتونه الله تعالی د کړي، او د مور په ګېډه کې دی جوړ شوي، او نهه میاشتې یې. نو دا انسان چې د اوبو نه دی جوړ شو، وینه د وینې نه جوړه شوه، د غوښې ټوکړه، دا د دې واضح دلیل دی چې د دې جوړونکي څوک شته، او الله رب العزت ذات دی. دې ته دلیل الخلق والانشاء وایي. او د دلیل الخلق والانشاء ذکر الله تعالی په قرآن کې جا بجا په آیتونو کې کړی دی. ستاسو خدمت کې ما آیات ولستو، الله تعالی فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. ای خلکو تاسو د هغې رب عبادت وکړئ چې تاسو یې پیدا کړی، یعنی
دا خالقیت دا درجه د الله نه بغیر بل چاته نه ده حاصله. تاسو یې د نیش نشته کړل نو دغې رب عبادت وکړئ. والذین من قبلکم، او ستاسو آبا او اجداد یې پیدا کړي لعلکم تتقون، دپاره دې چې تاسو د الله نه ویریږئ. او بیا الله تعالی یو بل ځای کې فرمایي چې ګورئ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا من ولدي بغیر څه د څه نه پیدا دي، ام هم الخالقون ولدي په خپله چې کوم دی پیدا کوونکي دي نه. وچرې دی په خپله پیدا کوونکي شي نو تقدم الشیء علی نفسه به لازم شي. تقدم الشیء علی نفسه خو باطل دی، نو خامخا د دې پیدا کوونکي څوک دی؟ بل دی، او هغه د الله تعالی ذات دی. نو لهذا لومړی دلیل د الله تعالی په وجود باندې دلیل الخلق والانشاء. او د دې د وضاحت لپاره مزید دا خبره ده عرض کوم چې ګوره تاسو د جومات کې ناست او دغه طالبات په دې مدرسه کې ناست دي، تاسو ګورئ دا دونه غټ حال چې جوړ شوی دی، نو ستاسو دا ذهن تسلیموي چې دا په خپله جوړ شوی، که نه ستاسو ذهن به دا وي چې دا به یو ګلکار جوړ کړي، دا مدرسه به یو ګلکار جوړه کړي، په دې کې و مزدوران چې کوم دی لګیا شوي، وختونه و پکې لګېدلي، داسې ده که نه؟ نو چې د دنیا عمارت په خپله نشي جوړېدی، نو دقه مثال د انسان دی چې دی د اوبو نه چې دی وینه جوړه شوه، د وینې نه غوښه جوړه شوه، د غوښې نه بیا پوره اعضا جوړ شو، لاس او خپې سترګې او په هغې کې الله تعالی هغه طاقتونه واچول او دنیا ته راغی، دنیا کې پیدا شو. نو دا د دې واضح دلیل دی چې څنګه دا ظاهري وړوکې غونته عمارت په خپله نشي جوړېدی، نو د ده نه مشکل سیز خو انسان دی، د انسان د وجود انتهایی مشکل دی، نو دا په خپله څنګه جوړ شو. نو دا د دې دلیل دی چې د دې جوړونکی څوک دی؟ الله رب العزت دی، او الله تعالی د حضرت انسان چې کوم دی پیدا کړی. د دې وجه نه ډېر بزرګان وایي چې دا انسان چې کوم دی د ده دا پیدا کېدل چې دی یو وخت کې نو او بیا پیدا شو، دا ځان له یو دعوه د دې طرف ته چې الله تعالی موجود دی او د الله د وجود اقرار کول پکار دی. دا لومړنی دلیل دی دلیل الخلق والانشاء. او د دې مخکې قرآن کریم کې نور هم آیتونه دي او ذکر را روان دی. دویم دلیل چې هغې ته دلیل النظام ویلی شي، یا به عبارت دیګرې د هغې ته دلیل الآفاق والانفس ویلی شي، یا به عبارت دیګرې هغې ته ابن رشد الحفید دلیل العنایه نوم ورکړی. او د دې دلیل مطلب دا دی چې په دې انسان نه اول په ځان کې وګوري، خپل ذات کې دې سوچ وکړي، دی به الله ته خامخا رسي. او انسان دې کائنات ته وګوري، د کائنات دې حسن ته دې وګوري، دی به خامخا چې کوم دی الله ته رسي او د الله تعالی د وجود به اقرار کوي. د الله تعالی د وجود دی انکار قطعا چې کوم دی نشي کولی. او دا تاسو ته پته ده چې د یو څیز ډېر ښکلی منظم وي، نو دا دلیل دی په وجود د منظم باندې. لکه یو څیز کې نظام ښکلی موجود دی، ترتیب پکې موجود دی، مرتب دی، نسق پکې موجود دی، باریکي پکې موجود ده، دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې منظم ښه قوي دی او هغه د صفاتو مالک دی. او دا خو د قوي نظام مسله ده، که نظام ضعیف وي او ګړبړیشن پکې وي، نو بیا هم څوک دا نه وي چې دا نظام په خپله جوړ شوی دی، بلکې هغه هم د منظم دپاره د دلیل وي چې د دې منظم څوک شته. خبره باندې پېښ شوه که نه؟ لہذا د عالم دا نظام چې څونه اتقان لري، څونه متقن دی، څونه خوند دی، څونه مزه ده په دې کې، او څونه ترتیب دی په دې کې، دا واضح دلیل دی چې د دې منظم شته او د دې چې کوم دی جوړونکی شته. او د دې انکار چې کوم دی هیڅوک نشي کولی، د دې اقرار چې کوم دی هر څوک کولی شي. د دې آسان مثال زه تاسو ته وایم، دلته یو الف تاسو ولیکو، یا تاسو ولیکو، تاسو ته پته نشته چې چا لیکلی، نو الف چا دلته ولیکلو، نو ستا ذهن کې دا نه راځي چې دا په خپله لیکلی شوی، خامخا به ستا ذهن کې دا راځي چې دا چا لیکلی دی. خو کیدای شي په ذهن کې دا راشي چې دا اړو چا لیکلی نه دی، نو ورسره چې کوم دی د الف سره با ولیکه، تا ولیکه، او سا ولیکه، او جیم ولیکه، اوس دې په ذهن کې دا احتمال نور هم بعید شو چې دا په خپله لیکلی شوی، خامخا به دا ذهن دې ته ستا تسلیمیږي چې دا چا لیکلی. او زه الف باتا حروف تهجی دا یو طرف ته کې د روح کتاب شو، نو په روح کتاب کې ستا ذهن دا ویلی شي چې دا په خپله لیکلی شوی. روح کتاب دی، مثلا ستاسو مخې ته چې کوم دی بوادر و نوادر پروت دی، ستاسو مخې ته نور کتابونه پراته دي غټ غټ، دا ویلی شي څوک چې دا په خپله لیکلی شوي. داسې څوک شته چې هغه دا وایي چې دا کتاب مثلا د روح المانی 10 جلده دی، تفسیر کبیر 10 جلده دی، چې دا په خپله لیکلی شوی دی. ستاسو ذهن به څوک وایي؟ څه وایي چې الله لیکلی، چې معاذ الله مصنف لیکلی. نو دا چې د کتاب په باره کې ستا ذهن دا وایي چې دا د دې لیکوال شته،
نو دا دونه منسق نظام چې دی چې د کتاب نه زیات محکم دی حسن دی په دې نظام کې د اسمانونو او د ځمکو نظام چې دی د غرونو نظام د اوبو نظام د ورځې نظام د شپې نظام د اوړي نظام د ژمي نظام د موسمونو دا نظام او دغه رنګې د کائنات کې چې سوچ کې نو دا نظام ته چې ته ګورې ستا ذهن به پخپله دا فیصله کوي چې د دې جوړونکی شته او هغه څوک دی الله تعالی خبره باندې پوه شوې که نه دویم مثال در کوم ته مثلا لاړې په سفر باندې ووتې یو ځای کې دې پړاو واچو هلته 3 کاڼي پراته دي چې 3 کاڼو ته دې وکتل انغري غونته شکل جوړ شوی نو ستا ذهن کې به خامخا دا راځي چې دا چا جوړ کړی دی دا کاڼي هسې 3 نه دي پراته دا چا د پخولو دپاره ایښي دي خو ممکنه ده چې په ذهن کې دې دا راشي چې یاره دا پخپله داسې اتفاقي راغلی یو بل سره داسې دوه په یو طرف باندې پرېوتي دي یو د مخامخ پرېوتي دي انغري شکل ته جوړ شوی دی ممکنه ستا ذهن کې دا راشي خو که چېرې باقاعده دا سیمټي انغري په دې کاڼو باندې چې سیمټ وګري سیخې پې د پاسه ایښي او بیا د هغې په منځ کې ایره پرتي او د هغه ایرې سره د انغري غاړې هم تورې شوي نو ستا ذهن به څه وایي چې دا پخپله تورې شوي د ایره پکې پخپله راغلی دا سیمټ پې پخپله مګري شوي ستا ذهن به دا وایي چې دلته څوک راغلی وه د انغرۍ جوړ کړی وه او د هغې د پاسه چې کوم دی بیا کټوی ایښې ده غوښه یې پخ کړې ده او دا پخپله نه دی جوړ شوی نو چې د انغري په باره کې ستا دا فیصله نه ده نو د دې انغري نه زیات محکم نظام خو د تمام کائنات دی د ځمکې او د اسمان دی چې په اربعو کلونو باندې چې کوم دی د ځمکې او د اسمان نظام انتهایی محکم روان دی په دې کې څه خرابي نه ده راغلی پوه شوې پکې الله تعالی وایي په دې موسم کې به 12 ګنټې شپی په بلانکې موسم کې هغومره شپی الله تعالی وایي په د اوړي په موسم کې چې شپه به وړه شي یا به 8 ګنټو 9 ګنټو ته راشي هماغه شان په ژمي کې 14 ګنټو ته ورسېږي پوه شوې نو دې طریقې سره چې کوم دی شپه اوږده شوه نو الله تعالی چې ویل چې په دې موسم کې به دا کېږي په دې موسم کې به دا کېږي نو د هغې خلاف شرطه تللی یو خدای چې د پېښور د میټرو اعلان یې وکړي چې په 6 میاشتو کې به یې جوړو ویلي وو که نه په کال کې جوړ شو نه په 2 کالو کې جوړ شو او ویلي وو په 50 ارب کې به یې جوړو اوس خبره څو ده 110 ارب ته ورسېد او هغې نه اوس خبره اوړي یو خو د دې دا نظام دی یو د الله نظام دی تاسو چېرته په دې دونه چې څونه عمر دی ستاسو د دې نه ریورس لاړ شئ شاته په کروړو کلونو په اربونو کلونو ځکه د انګریز محققین رایې هم دا ده د مولانا موسی خان روحاني بازي صاحب رایې هم دا ده چې د دنیا 15 اربه کاله شوي او د یو تحقیق موافق د دنیا 10 اربه کاله شوي دي څه ته م اورېدلي دي په یو ضعیف روایت کې یو خبره کې یو قیصه کې چې د شپې 12 بجې وي ناڅاپه د ورځې 2 بجې شوې اورېدلي دا اوس ورځ ده دې وخت کې څه ټایم دی 9:30 بجې دي په کم 10 بجې دي نو دا څه چې ته اورېدلي دي چې په 10 بجو باندې د ورځې ناڅاپه د شپې 10 بجې راغلی ځکه هغه تنګه شوه شپه او ټینګه نه شوه بس فوراً رو دنګل د ورځې ته یې راغله داسې مو اورېدلي دا دونه محکم نظام دا دونه اعلی نظام چې په دې دنیا کې چلیږي دا د دې بیان او واضح دلیل دی چې د دې منظم شته او دا دونه محکم او متقن نظام چې چلی یا متقن دا د دې دلیل دی چې د دې منظم چې دی هغه محکم دی او صفات والا دی او هغه الله تعالی دی د الله تعالی ذات دی دغه لپاره صفت ته حیات دی صفت ته علم دی صفت ته اراده دی صفت ته قدرت دی دا ټول صفات ولا حاصل دي ځکه چې کوم دی د خپل منظم نظام جوړ کړی دی او کو الله تعالی وی او صفات ولا نه وي نو بیا هم ګوره دا متقن نظام نشو چلی نو کو الله پاک سره مثلا حیات نوې نظام بسم چلی دی بیا خو الله مړ وي کو الله سره صفت ته علم نوې جاهل داسې نظام جوړول شي ها جاهل داسې نظام نشي جوړی بالفرض کو الله تعالی سره قدرت نه وي نو چې قادر نه څوک عاجز یا نو داسې نظام جوړول شي کو الله تعالی سره سمع او بصر نه وي صفت ته سمع او بصر نو داسې نظام جوړول شي د سمع او بصر نه بغیر خو نه جوړي نو دا دونه متقن نظام د دې خبرې دلیل دی چې الله رب العزت چې کوم دی د موجود دی او د تمام صفاتو چې کوم دی مالک دی او بیا تاسو ته ما وایي چې دلیل النظام چې دی دا په 2 قسمه دی یو دلیل الافاق ته دی په زمین کې پروت دی تمام دنیا کې سوچ کوه عالم کبیر کې او د عالم کبیر د سوچ موقع د سره نه یا نو عالم صغیر تراشه چې حضرت انسان دی دې ته دلیل الانفس وایي د انسان په وجود کې د سر نه در خپو پورې سوچو نه د انسان په وجود کې چې کوم عجایب الله رب العزت ایښي دی بنده ورته حیران شي ګوره یو ژبه ده د غوښې یو ژبه ده عمده د غوښې ژبه چې د سانډا په خوله کې رمباړې وایي که نه عمده د غوښې ژبه چې د سپي په خوله کې نو غپار کوي که نه او چې د حضرت انسان په خوله کې راشي څونه اعلی د الله تعریفونه کوي الله خبرې کوي څونه ښکلې نعتونه پکې وایي
اوس مولانا صاحب ښکلې نعت وایي قاریانو ته وګوره هغه قاري نعمان صاحب دی نعماني قاري څه نوم یې دی هغه چې ډېر ژبې ورځي یو مشهور قاري صاحب دی تقریبا د 75 قاریانو طریقې سره تلاوت کولی شي 75 یا 80 ژبه یو ده په مختلفو اندازونو باندې ژبه یو د غوښې ده داسې خلک دي چې 18 زبانونه ورځي انګریزي م ورځي پښتو م ورځي اردو م ورځي ولې په دې ژبه کې د چپ لګېدلی که نه سیم پکې لګېدلی چې د انګریزي سیم پکې ور واچي انګریزي به ویلی شي لکه د موبایل په شان یا پکې چې کوم دی هغه دغه ورته وکړي څه ورته وایي سافټویر ورته وکړي نن سافټویر موافق به چې کوم دی هغه عربي هم ویلی شي انګلیش هم ویلی شي سافټویر مافټویر یې نشته د دې هر څه نه بغیر د انسان د دې غوښې په دې ټوکړه کې الله تعالی د ژبه کې دا طاقت اچولی شي 18 قسمه زبانونه هم ویلی شي نو دا دونه محکم نظام چې په عالم صغیر کې الله تعالی جوړ کړی دی نو دا د دې واضح دلیل دی چې الله تعالی موجود دی فمن عرف نفسه فقد عرف ربه الله رب العزت به چې کوم دی خامخا پیژني نو دا دلیل النظام دی او دا دلیل النظام د انسان د وجود او د الله تعالی د اثبات لپاره چې کوم دی کافي او مانع دی نو اول دلیل الخلق والانشاء شو دویم دلیل نظامی او یا داسې ووایي چې دلیل الانفس والآفاق یا داسې ووایي چې دلیل العنایه شو دا دواړه دلیلونه د الله تعالی په وجود باندې واضح دلایل دي او یو ډېر لوی محقق تېر شوی دی علامه ابن عقیل رحمه الله هغه دا خبره لیکلې ده چې ګوره د هر حکم دپاره خامخا علت یو حکم په خپله نه راغلی لکه اسانه خبره ده دا پکې دی دا وړوکې پکې دی دا تاسو چې په خپله ختلی کو چا خېجولی یا دا مثلا زه به تاسو وایم چې دا ګړی دغلته اوچته ده دا په خپله ختلی که نه چا خېجولی نو چې د ګړیو د پکې په باره کې ستا اعتقاد دا دی چې دا چا خېجولی دی نو دا دونه غټ کائنات په باره کې ستا دا موټه ذهن ولې دا خبره نه کوي او دا نه تسلیموي چې د دې جوړونکي یو غټ ذات دی او هغه د الله رب العزت ذات دی وحده لا شریک دی خبره باندې پوهېږي نو هغه وایي ابن عقیل وایي چې هر حکم دپاره علت وي نو بیا یو خبره یې کړې د الله والا خلک چې دي که نه دي د عامو خبرو کې هم چې کوم دی الله تعالی معلوموي عامو خبرو کې هغه یو کله د په خپله کمره کې ناست و ابن عقیل رحمه الله فرمایي نو بره د دیوال د ویښ نه بره چې کوم دی د بلې د خوا نه خوره را پرېوته او ښکته ټیم پروت په ټیم باندې خوره را پرېوته نو ټنګار به یې کو خوره به را پرېوته بیا به یې ټنګ زه خوب ته نه پرېښودم وایي چې را پاڅېدم ما وایي چې دا خوره خو په خپله نه را پرېوځي دا به خامخا څوک را پرېباسي دا زه ګورم چې دا څوک را پرېباسي وایي چې وختم غلی نو منګک لګي او منګک په خپله خو باندې او خوره ښکته را ګزارونه نیما د متکلمین دغه قاعده نور هم زما په ذهن کې مضبوطه شو چې هر حکم دپاره علت نو د دغې خبرې نه استدلال به دې کړی دی چې د هر حکم دپاره علت یو د کائنات یو محکوم دی یو حکم دی نو د دې لپاره یو علت شته او پیدا کوونکی شته چې هغه د الله رب العزت وجود دی او داسې قسمه دلایل چې هغه په خلقو په انشاء باندې په طریقې سره دلایل یعنی دلیل الخلق والانشاء د قبیل نه یا دلیل النظام یعنی دلیل الآفاق والانفس و دلیل العنایه د قبیل نه قرآن کریم کې دا ټول شته او بعضې آیتونه خو په قرآن کې هغه دي چې هغه صرف تعلق ساتي د دلیل الخلق والانشاء سره یعنی هغه آیتونه په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی د انسان د نشته شته کړی دا شی د نشته شته کړي وجود یې وله ورکړی او دویم قسمه دلایل هغه دي په قرآن کې ځان له ذکر شوي دي چې هغه د دلیل النظام په طریقې سره یعنی د دلیل النظام په ضمن کې ذکر شوي دي یا دلیل الآفاق والانفس یا دلیل العنایه په ضمن کې او دریم قسمه دلایل مشترک ذکر شوي دي چې په هغې کې د دلیل خلق والانشاء پروت دی او په هغې کې دلیل الالتزام پروت دی زه ستاسو په خدمت کې اول هغه آیتونه پیش کوم چې کوم آیتونه د قبیل د دلیل الخلق والانشاء نه دي د قبیل د دلیل خلق والانشاء نه دي نګوره الله رب العزت فرمایي په سوره طارق کې فلینظر الانسان مما خلق انسان دی په دې سوچو کې دی د څه نه پیدا شوی دی څه شی و فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق د ټوپ والا اوبو نه پیدا شوی دی یعنی منیا دی او مخکې الله تعالی فرمایي په یو بل صورت کې سوره غاشیه کې د 18 نمبر آیت نه تر 20 نمبر آیت پورې سوره غاشیه فرمایي عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت د دې ابل او د اوخ په خلقت ته دې سوچو کې دا ابل چې دونه غټ وجود دي دونه عجیبه نظام دی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت د دې پیدا کوونکی څوک شته او هغه څوک دی الله رب العزت ذات او دغه رنګې بل آیات کې الله تعالی چې هغه د قبیل د دلیل الخلق والانشاء دی او هغه د سورة الحج 73 نمبر آیات ته بیا تاسو کتئ شئ هغې کې الله تعالی فرمایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ای خلکو الله یو فصیح مثال بیان کړی دی د زړه په غوږ یې واورئ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الله اکبر الله تعالی ارس پیدا کړی دی او دا تاسو چې چاته خدایان وي یو مچ قدرې نشي پیدا کولی ولو اجتمعوا له اگر کو د تمامي دنیا دا ګټې را یو ځای کې چې تاسو ته خدایان وایي یو مچ پیدا کی نو دا دلیل الخلق والانشاء دی د الله تعالی په وجود باندې او دا ډېر مبرهن او واضح دلیل دی هر عقل لدی اقرار کی دا د سورې حج تقریبا 73 نمبر آیات دی او د سورې انعام 79 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض دا غیرت ته چې کوم دی محکوم چې چا د نشته کړی دي د اسمانونو او د ځمکې د نشته کړی دي اسمانونو او ځمکې د سورې انعام 79 نمبر آیات دی نو دا آیتونه د الله تعالی د پاره دلایل دي دا د قبیل د دلیل الخلق والانشاء دی دویم دلیل نظام ستاسو خدمت کې ما پیش او دلیل النظام ته دویم نوم دلیل العنایم ویلی شي یا دلیل الافاق والانفس هم ورته ویلی شي په هغې باندې قرآن کې ځان له آیتونه دي او هغې ذکر دا دی ګوره الله رب العزت فرمایي الم نجعل الارض مهادا دا ځمکه ستاسو دپاره مونږه زانګو جوړه کړه ستاسو دپاره م د اوسېدو ځای جوړ کړو والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا کوم ځای چې خوبونه کې چیرلی بالکل د کار نه وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا الله اکبر وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا دا ټول د قبیل د دلیل النظام نه دي دا ټول آیتونه مبرهن دلایل دي د الله تعالی په وجود باندې نو فرمایي وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سخ اسماننا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا سورة نبا کی الله رب العزت د ذکر کړی د شمس سپاره او مخکې فرمایي سورة فرقان کی تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا باقی دا هغه ذات لره عظمت دی هغه ذات لره چې په اسمان کې برجونه وګرځول او بیا په دې کې چې دی نور وګرځو او بیا په دې کې چې دی سپومې وګرځول یو نور د دنیا نه 13 لاکھ ګونه هم زیات غټ دی یعنی 14 لکه دنیاګانې چې یو ځای کې نور د هغې نه هم زیات غټ دی نو دا دونه غټ نور چې دی په خپله پیدا شس دا الله تعالی پیدا کو وحده لا شریک پیدا کو او الله تعالی فرمایي فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا والنخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا دا تمام اشیاء چې ته د الله تعالی د بارانه باران راخکېږي ته پکې وچه دانه واچې دا د غنم دانه به تاسو په مز وکړي دي کې شینکي یا د جوارو دانه به تاسو په مز نیمه کړي دي کې شینکي لیکن دغه وچه دانه واچې د دې نه یو غټ وږي جوړ شي یو شین بوټی ته چې کوم دی روزي نو دا په خپله شوي دي دا د دې واضح دلیل دی چې د دې پیدا کوونکی څوک دی یو ذات دی هغه د الله رب العزت ذات دی نو دا آیتونه چې دي د قبیل د دلایل د دلیل النظام نه دي چې ستاسو خدمت کې پیش کړی شوه او تاسو ته ما وایي چې لومړنۍ قسمه آیتونه ما تاسو ته پیش کړو هغه دلیل دی د قبیل د دلیل الخلق والانشاء نه دی چې هغې ته دلیل الاحترام وي دویم قسم آیتونه تاسو ته ما پیش کړو چې دا د قبیل د دلیل النظام نه دي یا آفاق والانفس نه دي او دریم قسمه دلایل هغه دي په قرآن کې چې هغه مخلوط دي یعنی هغې کې د خلق او د انشاء ذکر هم دی او په هغې کې د نظام د دنیا هم ذکر دی چې دا دواړه په یو ځای ذکر کړي دي په آیتونو کې نو داسې قسم آیتونه چې په هغې کې دواړه په یو ځای ذکر شوي دي لکه د هغې مثال دا دی الله رب العزت په سورة بقره کې په 2122 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون او بیا اوزا دلیل خلق والانشاء شونس په دې آیات کې ورپسې فرمایي الذي جعل لكم الارض فراشا دا د قبیل دلیل النظام نش اول دلیل خلق والانشاء د دې آیات لومړنۍ کرخه
لومړی سطر چې دی هغه د دلیل الخلق والانشاء او دویم دلیل النظام دی. نو ورپسې فرمایي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تاسو ته خفته چې دا کائنات په خپل نه دی او نه دی ګټو پیدا کړی دا بوتان چوته تاسو وایي نه تاسو ته خپته ده چې دې نظام پیدا کوونکی څوک دی الله رب العزت دی الله تعالی. نو دا یو مخلوط دلیل دی چې باقي کې دلیل النظام هم شته او دلیل الخلق والانشاء هم شته. یو بل دلیل دی الله تعالی فرمایي چې وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. دام دلیل الخلق والانشاء یا دلیل النظام. اول ذکر الله تعالی فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران 191 نمبر آیت. نو په دې کې الله رب العزت دواړه دلایل ذکر کړي دي دلیل الخلق والانشاء او دلیل النظام او دا دواړه آیتونه په دې باندې دلیل دی چې د الله تعالی وجود شته او وحده لا شریک دی او هغه سره چې کوم دی په دې کې څوک شریک نشته. خبره باندې پیښ وکړه. ملحدین دلته یو اعتراض کوي او اعتراض د دلیل النظام متعلق کوي چې تاسو وایئ چې دا دونه محکم نظام متقن نظام الله تعالی پیدا کړی دا د دې دلیل دی چې د دې لپاره منظم شته. نو د کائنات هر حصه خو منظمه نه ده. ډېر څه ځایونه داسې دي چې هغې کې ګډوډۍ شي لکه دا غرونه تاسو وګوره د هلیکاپټر نه د غرونو ته وګورئ کله به یو ځای کله به بل ځای کله به بل ځای ګډوډي. نو چې دا ګډوډ نظام شوه نو دې کې بیا څنګه د الله تعالی د وجود دلیل پروت دی. نو دا یو اشکال دی او د دې اشکال اول توجیه خدا ده چې اصل کې عدم علم په دې نظام باندې دلالت په عدم نظام نه کوي. عدم علم په دې نظام باندې دلالت په عدم نظام باندې نه کوي. یا ضروري نه ده چې ستا علم دې په دې نظام باندې نه یعنې ته کې نه وایې چې په دې کې د سره نظام نشته په دې کې انتظام نشته په دې کې ترتیب نشته. ستا علم پې نه دی راغلی ته ځان ملامته کا. باقي الله رب العزت په دې کې چې کوم دی ترتیب ایښی دی خو په ترتیب باندې ته نه پوهېږي. خبره باندې پېښ شوې که نه. او ډېر کرته انسان یو څیز کوي چې دې کې په ترتیب نه خو هغې کې ترتیب وي. ځکه مونږ چې الله تعالی چې په کوم طریقې سره نظام جوړ کړي هغې ته زمونږ سترګه نه رسي په اسانه. او د دې یو اسانه مثال راته وایم. د دوبۍ ته زه تللی وم نو په دې دوبۍ کې یو ځای جوړ کړی دی د دوبۍ حکومت اوس او ډېر زر کثیر یې پې خرچ کړی په یعنې په ارباو ډالر یې پې خرچ کړی تقریبا روان دی پې. او هغه چې هلته زه لاړم نو ډېر په ښه طریقې سره جوړ کړی دی. هغې کې د سیندونه چې کوم دی د سیند نه نیرونه راوستي دي په منځ کې. نو ما ته ملګرو ووایي چې دا د کجوري په شکل دی دا د کجوري په شکل دی او د دې خو دلته نه پته نه لګي دا ګډوډ ښکاري خو چې بره د هلیکاپټر یا د جهاز نه ورته وګورې نو بلکل یو کجوره غوندې ده چې کجوره داسې تلې ده څانګې دي داسې تلي دي داسې تلي داسې غونچکې دي پکې. نو ما ته بیا په تصویر کې د هلیکاپټر نه چې کوم تصویر اخیستلی شوی د جهاز نه هغې راته وښنه واقع بلکل د کجوري په شان. اوس هلته چې پکې زه ښکته ګرځېدم نو پته یې نه لګېده ګډوډ راته ښکارېده. خو دغه کورونه وو او دغه ځای وو او دغه نظام وو چې د بره هلیکاپټر نه ورته وګوره د جهاز نه هغه د کجوري په شکل بلکل مرتب ښکارېدو ښکته پکې ترتیب نو. دا د وضاحت دپاره ما تاسو ته ووایي چې بس اوقات تا ته به په یو څیز کې نظام نه ښکاري خو واقع نفس الامر کې به هغې کې نظام. خبره باندې پېښ شوه که نه. نو یو څیز کې کوم ملحدین وایي چې نظام نشته نو دا خو د الله تعالی په وجود باندې دلیل نه دی نو دا خبره ضروري نه ده بلکې الله تعالی دې کې نظام ایښی دی خو ستا ذهن ورته نه رسي. نو ستا عدم علم په نظام باندې دا دلالت په عدم نظام باندې نه دی. نظام بدلته وي خو ستا علم پې نه دی حاصل. او ستا علم څه شی دی که ته د دنیا د تمام څیزونو وپېژنې بیا هم ستا مجهولات په نسبت د معلوماتو سره کثیر دي بیا هم ته غټ جاهل. دا له فخر نه دی پکار که ته ډېر شپه ورځ چې کوم دی سوچونه وکړې او دا ټول نظام هم معلوم کړي یا د ټول دنیا علم هم حاصل کړي بیا هم ستا مجهولات په نسبت د معلوماتو باندې کثیر دي بیا هم جاهلیت. نو ستاسې حیثیت نشته. لہذا د عدمي علم په نظام باندې دا دلیل چې کوم دی د عدمي نظام نه دی. یو توجیه خدا ده. دویمه توجیه دا ده چې الله تعالی په دې کائنات کې دا ګډوډ څیزونه ایښي دي بعضې دا ګډوډ څیزونه ایښي دي نو دا د حکمت دپاره ایښي دي ځکه چې تا خو دا ټول نظام والا څیزونه ولیدل دا خو تا دپاره یو واضح دلیل دی چې الله تعالی جوړ کړي دي. خو راشه ستا د ایمان اوس زه پته لګوم چې دا ګډوډ څیزونه دي دین هم ته الله پاک معلوموي خو نه معلوموي.
لکه دا په مثل متشابهات شو کتاب او سنت کې دوه قسمه خبرې یو محکمات دي نو محکماتو وجه او علت خو خلکو ته معلومي د هغې په وجه باندې ایمان راوړل ورته اساني یو متشابهات دي نو متشابهات او علت خلکو ته نه معلوم او چې په هغې باندې ایمان راوړل دا کمال ایمان داسې ده وکنه دا کمال ایمان دی نه الله تعالی تا ته قصدن چې کوم دی او ارادتن دا نظام دا بعضې څیزونه چې دی ګډوډ جوړ کړي دي دپاره دی چې ته په دې کې سوچ وکړې نو په کم محکم نظام چې دی او مرتب او منسق چې دی هغې کې خو هسې ته الله معلومې راشه ستا دپاره دا ګډوډ نظام راوسته چې په دې کې ته الله ته رسې او که نه رسې او حقیقت دا دی چې په دې ګډوډ نظام کې سوچ وکړي که نه په دې ګډوډ نظام کې نو دې کې مې یو خپل خوند پروت دی دې کې چې کوم خوند دی که نه تاسو به حیران شئ یو آسان مثال تاسو ته تاسو مري ته تللی مري دې وتلی تاسو کالام ته تللی د کالام په دې مري په دې غرونو کې به تاسو دې غرونو ته ګورئ دا نخترې پکې ولاړې دا نخترې په ترتیب دی یو نختر دلته یو دغلته یو بره یو ښکته ګډوډي دلته پکې ابشار د اوبو رابېږي دغلته خو ترتیب پکې نه ګورئ چې داسې په قطار کې دا نخترې لګېدلي لیکن په دې بې ترتیبۍ کې چې کوم حسن پروت دی حسن نو دا چرته نشته ما دا خبرې چې کله وکتې نو زه چې لاړم مري ته په دې قصد مې یو ځای نه دې غرونو ته وکته په الله مې دې قسمي چې ما دا خبره بالکل صحیح مونته په دې غرونو کې چې کوم خوند او په دې ابشارونو کې چې کوم خوند او د غرونو په دې ګډوډیشن کې چې کوم لذت او دا واضح اعلان دی نظام کو چې الله تعالی موجود دی خبره باندې پېښ وکړ او که تاسو دې خبرې باره کې چې کوم دی شکمن لاړ شئ لږ وګورئ مري ته لاړ شئ په دې نیت باندې لاړ شئ ځکه الله والا خلک چې هر دې ته دي کو سیل لمځي نو په دې نیت ځي چې خپل الله پکې معلوم پېښ شوی که نو لاړ شئ تاسو وګورئ مري ته لاړ شئ منیر ملا اورئ که نه او دغه رنګې کلام ته وګورئ او غرونو ته وګورئ تاسو به پکې خپله الله رب العزت چې کوم دی معلوم شي نو دا دویم دلیل دی دلیل النظام لحاظ او دویمه توجیه شوه او دریمه توجیه چې د دغه خلکو د طرف نه کوم اعتراض کېږي چې یاره په د دنیا په بعد نظام کې چې دی ترتیب نشته نو چې ترتیب پکې نشته نو خو الله نه معلومېږي د دې دریمه توجیه دا ده چې اصل کې د کائنات دا به وایي چې 90% خو منظمه یا که نه او دا 10% غیر منظم واخله نو بیوقوفه چې ته د 90% د الله معلوم نه کړې نو بیا به خود د 10% نه ته نشي معلومولی ته د 10% ته ګوره 90% ته نه ګورې د 90% نه کم از کم الله تعالی وپېژنه بس دا کافي ده الله تعالی په خپل ذات باندې دا 90% نظام خو دلیل جوړ کړی دی خو دا 10% نه جوړ کړی نو ته د 90 نه خو متاثره شې که نه نو چې کوم سړی د 90 نه نشي متاثر کېدی 10 نه به څنګه متاثره شي خبره باندې پېښ شوې که نه لہذا د هغه خلکو چې کمیونست یا ایتیست د هغوی دا اعتراض چې تاسو وایئ چې د الله تعالی په وجود باندې دا نظام دلیل دی نو په کائنات کې ډېر څیزونه داسې چې په هغې کې ترتیب نشته خو زه به بیا هم دغه ووایم چې د کائنات په دې بې ترتیبۍ کې چې کوم حسن پروت دی هغه د ترتیب هم زیات مزېدار دی پېښ شوه پې که علا کل حال نو دا خبره چې ستاسو ذهن کې ورونو دا دوه دلایل مکمل شو اول دلیل الخلق والانشاء د الله تعالی په وجود باندې دویم دلیل النظام چې هغې ته دلیل الآفاق والانفس هم ویلی شي او دلیل العنایه هم ورته ویلی شي یعنی اناه الله تعالی الله تعالی قصدن دا اشیاء مرتب پیدا کړي دي دلیل العنایه ورته ځکه وایي او دریم دلیل فطرت دی کم دلیل دی دلیل الفطرت دی د دلیل الفطرت مطلب دا چې د الله تعالی د انسان په فطرت کې خپل وجود ایښی دی د انسان دا فطرت په دې باندې مجبور دی چې د الله تعالی د وجود او د وحدانیت څه وکړي اعتراف وکړي خبره باندې پېښ شوې که نه او د انسان دا فطرت انسان ته دا وایي چې الله تعالی موجود دی د هغې ذکر هم په قرآن کریم کې په آیتونو کې شته ګوره یو ځای کې الله رب العزت فرمایي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسورة الروم کې 30 نمبر آیت چې دا ستا د فطرت چې الله تعالی ستا په کوم فطرت او په کوم انداز باندې ستا خلقت کړی دی ستا د فطرت په دې مجبوره دی ستا د زړه په دې مجبور دی چې د الله رب العزت اعتراف وکړي خبره باندې پېښ شوې که او د داسې فطرت خبره وخت کله راځي وي د داسې فطرت چې د فطرت ته انسان مجبور شي او اصل ته لاړ شي نو د دې انسان په ژوند کې خامخا داسې حالات پرې راځي لکه یو خبره دا ده چې د انسان په فطرت کې الله تعالی خپل وحدانیت او وجود ایښی دی د دې یو واضح دلیل دا دی چې دا انسان چې کوم دی تدین طرف ته مایل دی دې کو ډېر هم بد شي اخره کې دا زړه ورته آواز وکړي چې دینداره شه دین طرف ته متوجه شه د دې وجه نه دا بعضې ماشومان به تاسو لیدلي چې بغیر د چا
د چا د رهنمایي نه هغه جومات ته راځي هغې سبق وایي هغه دینداره شي پټکې به وایي یا بډې به راکاږي چا ورته ویلي نه یا خو د هغه په فطرت کې دا چې کوم دی شرافت پروت وي د الله تعالی د پېژنګلو پروت وي تاسو به لیدلي د دې وجه نه ډېر ساینسدانان وایي چې انسان حیوان متدین دی ساینسدانان وایي انسان حیوان متدین دی د انسان دا بناوټ په دې انداز دی چې دی به الله ته په خامخا ځان رسوي او دی به چې کوم دی د وحدانیت قایل کي نو یو خدا دا چې د فطرت طرف ته چې انسان ځي یو د انسان حیوان متدین او دویمه وجه دا ده چې کله کله په انسان باندې په ژوند کې سختي راځي دا په هر انسان راځي څه ناڅه مصیبت څه ناڅه سختي څه ناڅه آفت نو د آفت د مصیبت په وخت کې به چې کوم دی د خپل فطرت او اصل ته ځي او الله ته متوجه کي او الله ته متوجه کیږي او دریمه وجه حضرات لیکیا چې حضرات محققین چې اصل کې دا انسان چې کله په سوچ باندې مجبور شي دی الله ته خامخا راسي همدا وجه ده دا ملحدین چې دی ملحدین چې دی په عقل باندې د بیس او غټه پرده پرته په ځوانۍ کې خو دې د الله د وجود انکار کوي لیکن عمر یې چې مخکې شي او بوډاګان شي ناصافه دي د الله تعالی په وجود باندې ایمان وروړي او اقرار وکړي نو دا وخت دې ته د سوچ موقع ملو شي دا سوچ دوی لره مجبوره کړي چې الله رب العزت شته د دې کائناتو چلونکی شته دا کائنات په خپله چې کوم دی نه چلیږي نو دا اسباب چې کوم دی کیدی شي بله خبره دا ده چې د فطرت دا دلیل چې د الله تعالی په ذات باندې زموږ په فطرت کې دی دا دونه مضبوط دلیل دی دا دونه مضبوط کو زر پیرې د دې موانع مخې ته راشي نو هغه موانع به موږ ختموه خو د خپل فطرتي دلیل ته به ځان رسوو لہذا ستا په زړه کې چې کومه خبره پرېوته فطرتن نو کو د هغې خلاف ستا مخالفین ډېر دلایل او موانع قایم کړي نو ته به هغه موانع ورته نه ګورې خبرو ته به نه ګورې خو هغه اصل ته به رسېږي ته به وایې چې نه پړه کې مې دا خبره بس پرته ده دا خبره همداسې څنګه چې زما د زړه کې پرته ده کو ستا د هغې سوچ خلاف چې کوم دی ډېر وخت دا دبو کړي شي ډېر وخت د هغې موانع چې کوم دی مخې ته راوستي شي ډېر وخت چې دی ستا توجه د هغې نه هټو شي اخر به ستا ذهن چې کوم دی ټول هغه خپل فطرت ته ځي ویه او فطرت ته به چې کوم دی ځي نو د فطرت دا دلیل چې دی دا د الله تعالی په وجود باندې غټ دلیل دی او د دې په ضمن کې امام رازي رحمه الله په المطالب العالیه کې یو واقعه لیکلی امام رازي رحمه الله فرمایي چې امام ابو جعفر صادق رحمه الله له یو کس راغی او کس چې ورسره کېناست ورته وایي ام الله په سمندر کې مې کشتۍ چلوله چې تاسو وایئ چې الله شته نو ماته وښیه الله دا هغه ورته وایي چې ستا نه زه یې تپوس کوم خو دروغ به نه وي رښتیا به راته وایي ویزي وایي رښتیا به ته ویم امام جعفر صادق رحمه الله ورته وفرمیل چې دا راته ووایه چې تا باندې د کشتۍ د سفر په دوران کې چېرته مصیبت یا ساحل نه معلومېدو شپه را باندې تېره شوه رس شوه او صرف زوم او تخته و را سره او ما د تختې په ذریعې سره دا یو امید تړلی و چې د دې تختې په ذریعې سره به زه بار ساحل ته وځم لیکن صرف اسمان ښکارېدو ښکته غیر چاپېره سمندر ښکارېدو ډېر عجیبه کیفیت مې و بله شپه تېره شوه بله ورځ تېره شوه بله شپه تېره شوه درېو شپو نه ما خوب ونه کوه ناڅاپه مې خیال نه او پرکالي را باندې راغی زه انسان وم کمزور او هغه تخته مې د لاسو نه خلاصه شوه هغه تخته رانه لاړه او زه داسې په سمندر کې پاتې شوم چونکې ټول عمر مې په سمندر کې تېر کړی و لامبوزن وم نو ما د ښو لاسو نه کار واخیست لامبو مې شروع کړه په ګینټو لامبو مې وواله 2 ګنټې 3 ګنټې 4 ګنټې اخر کې مې لاس او خپې ودرېدل او چې ودرېدل نو دونه ودرېدل چې بس لاس او خپې مې ساکت شو ډوبېدو ته سم شومه امام جعفر صادق صاحب ورته دروغ به نه وایې دا وخت کې ستا په دې زړه کې څه راغلي و هغه دا سر ښکته کړو یاره چې دروغ نه شم ویلی حق دا دی چې زما د زړه کې راغلی چې الله ته موجود یې او ته ما د دې مصیبت نه خلاص الله ته ما د دې مصیبت نه خلاص کړې د دې ځای نه مې وباسیه وایي چې دا خبره مې څنګه دې زړه کې راغله چې الله ته موجود یې او د مصیبت نه مې خلاص کړي وایي ناڅاپه تیزې تیزې چپې چې کوم دی راغلی او دا مصیبت نه الله خلاص کړم چپو ځان سره د ساحل طرف ته راویشتم او په وچه باندې پرېوتم نو امام جعفر صادق صاحب ورته وایي چې ګوره بېوقوفه دونه سخت ځای کې الله تعالی ستا چې دی حفاظت کوي او ستا امداد یې کړی بیا هم ته د الله تعالی د وجود نه انکار کوې از دل ښه عزت بر دل له عزت کومه خبره چې د زړه نه وځي یا پړه باندې ورځي هغه فورا اعتراف وکړو دا ووایي چې د دې نه پس به چې کوم دی زه دا یعنې خبیثه نظریه نه ساتم چې د الله تعالی وجود انکار وکړم او زه موحد مسلمان نو دا دلیل فطرت چې دی دا انسان په دې باندې مجبوره کړي چې زه د الله تعالی چې کوم دی د وجود اعتراف وکړم او قرآن کریم کې ځای په ځای باندې الله رب العزت دلیل فطرت طرف ته اشاره کړې ده چلونچې یو ځای کې فرمایي الله رب العزت په سورة الاسراء کې 67 نمبر آیات کې وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. پیش پر چې په سمندر کې تاسو الله ته متوجه شئ، الله پاک در نجات درکړي او بیا د الله تعالی په ذات سره کفر کوئ، ډیر بد کوئ. او الله تعالی سورہ بقره کې فرمایي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. دا صبغین مراد فطرت دی چې اصل د الله تعالی فطرت دی چې د انسان په وجود کې په خپل ذات دپاره ایښی دی. او بل آیت کې الله تعالی فرمایي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. او الله رب العزت بالآيات کې فرمایي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. او بل آیات کې الله تعالی فرمایي وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الله ته منډې وخی چې کله مصیبت در باندې راشي، دا دلیل فطرت ته چې انسان خپل فطرت ته چې کوم دی منډه وخی. ثم إذا كشف الضر عنكم، بل آیات کې فرمایي ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وإذا او بل آیات کې فرمایي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نو دا قسم آیتونه چې دي دا د قبیل د دلیل فطرت نه دي او د انسان په فطرت کې الله رب العزت د خپل وجود دلایل ایښي دي. د فطرت دا تقاضا کوي چې د الله تعالی د وجود دي زه اعتراف وکړم. نو درې قسمه دلایل ستاسو مخې ته چې کوم دی پیش شوه. یو دلیل الخلق والانشاء دی چې هغې ته دلیل الاختراع هم وایي. دویم دلیل النظام دی چې د هغې دوه نور مزید نومونه دي. یو ورته دلیل الآفاق والانفس ویه او دویم ورته چې کوم دی دلیل العنایه وایي او دریم دلیل الفطرت دی. او د درې واړو متعلق آیتونه هم ستاسو خدمت کې ما پیش کړو. دا درې دلایل نقلي دي د الله تعالی په وجود باندې ډېر مضبوط او انسان چې لږ منصف مزاجي هغه د دې اقرار کوي. البته د یو اشکال دفع ورسره مزید کومه هغه دا چې انسان الله تعالی د اسلام او د خپل وحدانیت په فطرت او د وجود په فطرت پیدا کو. نو آیا د دې دا معنا ده چې انسان څنګه پیدا شي نو بالفعل مسلمان پیدا شي؟ نو نه، د دې په معنا ځان پوه کړئ. فطرت څه ته وایي؟ د فطرت دا معنا نه چې بالفعل د انسان د مور د ګېډې نه پیدا شي نو مسلمان پیدا شي، بلکې د فطرت معنا دا ده چې د ده د زړه دا ځمکه چې ده نو دا د اسلام د تخم دپاره ډېره مناسب ده. او که نور تخمونه ورته د یهودیت د نصرانیت تخمونه ورته اچئ نو د ده په زړه کې به ډېر په مشکله راخیږي، یا د زړه د ځمکې مخ به ولروانئ هله به پکې د هغې تخم راخیږي. خو که د اسلام تخم ورته ور واچئ نو دا ځمکه د اسلام د تخم دپاره جوړه ده، ډېر په منډه به پکې روخیږي. نو بالفعل دی مسلمان نه، خو چې د ده زړه ته چې کوم دی څنګه د اسلام د تخم ور مخامخ کړي نو فوراً پکې راخیږي. او د دې یو آسان مثال تاسو ته تاسو د بالاګړه د درشک د ځمکې دی دا د ګوپیانو د کار ته ډېرې زیاتې اسانې دي. ګوپیان ورته هسې وروله ګوپیان به پکې روخیږي، الوګان ورته هسې وروله لسره د پس به پکې الوګان راختلي وي، خو پلي پکې راخیږي. د پلو د ځمکې دپاره څه خاصیت پکار دی په ځمکه کې؟ شګه به پکې اچئ. نو د دغې ځمکې د نرشک او د بالاګړه د ځمکې دا مخ به روانئ نو د خوړ نه به وله لښې و شګې چې کوم دی راچلی چې دا مخ وله روان کړي نو هله پکې پلي راختې شي. دغه رنګې د انسان دا زړه دی دا د اسلام تخم ته بالکل برابر دی. د اسلام تخم ورته ور واچوه نو د اسلام بوټي به پکې روخیږي بغیر څه د چون چرانه. لیکن که چېرې دې کې یهودیت او نصرانیت کوي نو د مخ دا ځمکه به وله بالکل روانۍ د زړه مخ به وله روان کړي او په دې به نور قبایح ور واچئ د هغې نه پس به دې ډېر په مشکله باندې په تکلف سره عیسایت او یهودیت قبول کړي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یحودانه او یمجسانه او ینصرانه او کما قال علیه السلام هر انسان چې پیدا کیږي د اسلام په فطرت پیدا کیږي، یعنی دا زړه د اسلام کار ته بس مناسب وي. فابواه یحودانه مور پلار یې په زوره یهودي جوړ کړي، د زړه د ځمکې مخ وله په زوره روان کړي، هغه وله قبیح کړي نو د قبیح مذهب پکې ور واچي دا ورسره بیا برابر شي. او یمجسانه یا مور پلار مجوسي په زوره جوړ کړي او ینصرانه یا چې کوم دی د نصراني جوړ کړي. په دې طریقې سره چې کوم دی د زړه هغه ځمکه بالکل
پروا نه کوي خبره باندې پېښ شوې که نه نو لهذا د فطرت معنا دا نه چې دی بالفعل مسلماني دته باقاعده چې کوم دی د ایمان کسبي دی اسلام کسبي دی نو د هغې کسب به ورته کولی شي خو د اسلام او د ایمان هغه تخم ته د ده د زړه د ځمکه بالکل برابري نو په اسانۍ سره اسلام قبول کړي ستاسو خدمت کې د الله تعالی په وجود باندې درې قسمه دلایلنما استدلال وکړو امید دی چې دا به ستاسو په سمجھ کې راغلي خبره باندې پېښ شوې که نه دې دې پورې دا نقلي دلایل پوره شو د الله تعالی په ذات باندې بل سوال دا دې مرګي لیکلي چې عرض دا دی چې دا دلایل خو نقلي وه تاسو وایي لیکن د دې هغه مدار چې په غور او فکر او تدبر باندې دا دلایل خو عقلیه شو نقلیه نه شوه نو ګوره نقل هغه د عقل نه مبرا نه دی پېښ شوی نو نقل کې د عقل لره خامخا دخل دی د دلایل نقلیو مطلب دا چې نقل کې غالب دی دا نه چې د عقل نه بالکل مبرا دي ښه او دلایل